درېمه مسله عزتمندو غوښه اندازې سره تقسیمول څنګه دي. بعضې کسان مثلا یو خو د خپل کور مسله ده، خپل کور کې خپل پلار دی او خپل بچی دي، د سره د تقسیم پکې ضرورت نشته، څه تقسیمې کور کې خو خلک یو ځای خوراک کوي که نه، پیاز ټماټر هر څه یو ځای وي، شریک معامله ده، هېڅ خبره نشته، د سره تقسیموم، د غریبانانو حصه تې بېله که، د خپلوانو تې بېله که، او د خپله حصه د سره تقسیموم، یو ځای خوره، هېڅ خبره نه ده. خو چې کله عزتمندو تا ته یو کس وایي چې ماله به خپله حصه راکې، اگر چې هغه ستا رور دی، اگر چې هغه ستا ورندار ده، اگر چې هغه ستا خور ده، خو هغه وایي چې په دې څاروي کې چې زما پنځمه یا شپږمه یا اومه حصه ده هغه تې ماله راکه، نو چې هغه تاله راکه نو بیا خو چې ته تقسیمې نو پوهېږي به پرې نه څه به تې ورکې. بعض وخت کې سړی داسې وایي بس ورې کوي تې مړه چې څومره علي نه، غوښه چې په غوښه خرڅې دا یو قسم له ته هغې له ورکې مارچې لګې، نو د دې وجې نه کمې زیاتې په دې کې سود راځي. ها چې یو ځل دې صحیح تقسیم کړه بیا تکړه شه د خپلو پوټو نه ورته یو لس پوټي ور واچوه، بیا خو یې نه ور اچې، نو وروسته به دې پته لګي. نو د دې وجې نه عزتمندو پهله که پردی سړی هر څوک چې دی چې حصه د نه غواړي بیا به باقاعده که پنځه حصې په پنځو بیا تقسیمې، البته که یو وخت کې د انسان سره تله نشته، صحیح شو، نو بیا دې داسې چلو کي او هلته وزن کېږي نه، نو بیا دې داسې چلو کي چې دا خپې سر ژبه لرې پړپوس دا څیزونه د غوښې نه بیل جنس دی، دا بیل شی دی او غوښه بیل شی دی. نو چې کوم طرف ته تا ته اندازه کېږي چې هغه طرف ته مثلا غوښه یا کمه لاړه زیاته لاړه، نو چې کوم طرف ته عزتمندو کمه وي هغه طرف ته پکې دغه شی نه ور واچوه، نو که دې بل طرف ته زیات هم لاړه شي نو هغه د دې خپو په مقابله کې ده، نو د خپو په ذریعې په بدله کې که یو انسان غوښه ډېره والي هغې باندې سود نه راځي، بیا پکې داسې چل کول پکار دي. او که نه بس ښه مزېدار چې ځان له د یو نیم لږ روپو دغه اخیستی څاروی، خو د 500 روپو یو تل هم پکې واله که نه، که نه په یو نیم سل 200 روپو باندې یو داسې کنډه شان میلاویږي، کنډه والا ارزانه شان میلاویږي، ارزانه تیل میلاویږي، کنډه شانی بس هغه سیس ته ور واچوه په هغې باندې تله، که نه هغه د لاس والا چبړي والا تله والا هغه به تقریبا 400-500 روپۍ به 1000 روپۍ به زیات داسې، نو دې طریقې سره دغه ځان له والی. که نه دکان کې چې د کومه کنډه پرته ده دا وله ویزه که نه، دکانونو کې هم ټولو سره پرتي که نه اکثر دکاندارانو سره. بهرحال دا بله مسله شو عزتمندو.